دا سینې چې په یو غوږ اورئ د خیر سره او په بل غوږ خارجوي. بسم الله الرحمن الرحیم. وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء اذا استيقظ المتوضئ من نومه وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك في ابتداء الوضوء والسواك والمزمزة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث. ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن والتوالي ومسح الرقبة. دا عبارت مونږ ویلو او اوس لفظي ترجمه ته ګورئ خو کچا زور زیر پینی لګول نو ورسره ټیک کوي ځان ته. وسنن الطهارة دا اودس سنت غسل الیدین ثلاثا دریز لاسونه انزل دی کوم ځای پورې مړون رسغ وته پاره به کې وي قبل ادخالهما الاناء مخکې د ننباسلو د دې دوانو لاسونو نه لوخیتا د دنکولو نه مخکې بلاسونه اول درې ځلې سکي مخکې خو بیا غلوخي کې لاس والو مخ پینځلو کنه. اذا استيقظ المتوضئ من نومه هر کله چې پاسي ودس کوونکې د خوب نه چې پاسي لوخي کې لاس دنکولو نه مخکې درې ځلې بلاسونه سکي دا سنت شو. یو دویم وتسمیت الله تعالی دا الله مبارک نوم واخلې فی ابتداء الوضوء دا دس په شروع کې تفصیلاتو کې وزد بسم الله تشریح واستو کوما. والسواکو مسواک په استعمال کې دانه چې لرګي ساتل سنت دي الکا لرګي په جیب کې ساتل څه دي نه والسواک سره بوه استعمال السواک هاو کنه لرګي جیب کې ګرځول سنت طریقه دا نه. والسواک سمانا استعمال السواک دې ته استیا کوئی مسوال استعمالول کا. والمزمزه والاستنشاق دې کې ضرورت بیا مزید وضاحت کوم اوس تاسو صرف دومره ځکه کوي چې والمزمزه دا رستو ټول سيزونه ذکر کوي اخره کې به وي هر اندام درې ځلې نو هغه به ځان له سنت دي. نو درې ځلې په خولې کې وباچول درې ځلې په پوزه کې وباچول د دې مزید وضاحت رستو کو. ومسح الاذنين او د غوګونو مسح کول دا سدي سنت دي. وتخليل اللحيه تخليل اللحيه د سم دي څنګه د سم صحیح دی خو دومره کم از کمی چې یو ګټنی مې وبتی سکیږي اوچ لاس روانه او اوچ لاس سره یو ځای کې الو کول بدنه. والاصابع تخليل اللحيه د ګری خلال کول چا خلال کول او اصابع د ګټو خلال کول د ګری خلال تشریح درست کوما. او وتکرار الغسل الى الثلاث د انزل به مکرر کې ترتینه پورې انزل به مکرر کې الى درې ځل دا خو سنت شو کنه مستحبات ترجمه موري. ويستحب او مستحب دي للمتوضئ دودس کون کی د پارا ان ينوي الطهارة چې دودس نیتو کی د پاکه نیتو کی دا نیت کې چې دینو درې اقوال دی هغه به ورسته ذکر کوما چې نیت په دسه کې. ويستوعب رأسه بالمسح او ټول سر په مسراګیر کی ټول سر. ويرتب الوضوء او ادس دې په ترتیب سره وکي ادس په سره وکي فيبدأ شروع کی بما باغ اندام معنی بدأ الله بذکری چې الله اول ذکر کړي
اول بخپی وینځه که مخ نو قران کې اول څه دي مخ کنه نو همداغه نه به شروع کې چې کوم ځای نه څه ده الله شروع کړی ده کنه وبالمیامن د خیخي طرف نه به شروع کې والتوالی پر لپسې باندې مونږه پر لپسې څه معنا ده چې یو لو چوي نه جبل څه کړی او ومسح الرقبه د سټ مسبه کې دا غو طالب جان لفظي ترجمه مونږ وکړه سموګړه اوس لګوندې وضاحت مې زده کوي ها مختصر غوندې وضاحت درته کوم اول خو په دې نننی درس کې دوه خبرې تاسو ته ډېرې قیمتي راشي یو دا چې تاسو به دا پیژنئ چې سنت څه ته وایي پرون که تاسو خیالي د فرض مبارک کې ما یو دوه خبرې کړې نو نن به تاسو ته سنت راشي مخې ته سنت څه ته وایي او مستحب هم راشي چې مستحب څه ته وایي نو ګورئ سنت څه ته وایي السنة فی اللغة هي الطریقه لارې ته وایي که بدی او که خوي په لغت کې بد لارې ته وایي صرف او حدیث هم ده من سن سنتا حسنه چا چې یو نیک لاره کې خو دا نیک لاره مقرر کو نیک طریقې په یو معاشره کې خودا نو دته به ثواب یو څوک چې په عمل کوي تر قیامت دا غي ثواب هم دته ملاويږي او هغه ته هم ملاويږي او چا چې بد لاره او بد طریقې کې ښه دغه څه ګناه به می شرع په اصطلاح کې د سنت طریقې تعریف عبارت عما واظب علی النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام په همیشوالی کړي او احد من اصحابه یا یو صحابي په د نبی علیہ السلام د صحابو نه همیشوالی کړي ويوجر العبد على اتيانها او بنده ته په کول ثواب ملاويږي ويلام على ترکها او چې نه کوي نو ملامت کیږي با او چې نه کوي نو ملامت کیږي با او فقی ابو الليث سمرقندی رحمت الله علیه عبارت دسته ده وی السنت سنت طریقه ستوي ما يكون تارکها فاسقا چې څوک په عمل نه کوي نو فاسق وي او چې انکار ته کوي نو بدعتي وي او نفل ستوي ما لا يكون تارکو فاسقا کپره دي خو د فاسق بني او که انکار دي ته کو بدعتي بني او کو دي که ثواب نه او علماء دام ذکر کړی دي چې دا فرض نه پسې سنت ذکر کا معلومیږي دا چې په ودس کې واجبات نشته ودس کې څه نشته مطلب چې ودس کې څه نشته واجبات نشته خدای ځان سره زده کوي ها پوښه په دی باندې ها دا یو بل تعریف زده کوي دا عرف کې عام طور د سنت دا تعریف کیږي ما واظب علی النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام همیشه کړی یو کار خو علی وجه العبادت په طریقه د سمانه کړی څه کارونه نبی علیہ السلام به تور عادت پکول څه به کول به تور او څه کارونه به تور عبادتي نو چې به تور عبادت کړی دی همیشه خو یو ټکی ورکه پاتې دی ما اکثر کې احیانا چې کله کله پریخم دی کله کله ليخرج د دې لپاره چې وزي ته ما كان على وجه العاده چې کوم د نبی علیہ السلام عادت مبارکو دا بل د موږ ته یو اعتراض راځي خو اعتراض جواب به ځول نه ځکه نو مونږه د خې طرف نه شروع کول چې نبی علیہ السلام بول خیله سینځلو بیا به اول به خیخ په مبارکه بیا کسا نو دا مونږ په مستحباتو کې ذکر کړی سوال چې مستحب او د سنت تعریف خو په دې صادق دی نبی علیہ السلام او ټول عمر خکارم د خې طرف نه څه کړی نو چې د خې طرف نه کړی نه پکار دې چې دا پس کې راشي په سنتو کې راشي او تا پس کې ذکر کړی مستحب کې نو مستحب کې ثواب دی او کنه کې ګناه نشته نو الته موږ به جواب کې وایو خو بس جواب اوس نو شو چې هغه د نبی علیہ السلام خپل عادت مبارکو به طور عادت کول به طور عبادت نه کول د پاکو خلقو پاک عادتونه صحیح شو طالب جان او فإن المواظبة عليها ذکر چې همیشولی پیو کې نو تفید الاستحباب دا ور سره به استحباب هم فائدہ کوي مخکې راځي دا خو د سنت طریقې سره خبره شو غسل الیدین ثلاثا سوز الله سنه انزل دي درې ځله سنا طالب جان زمون چې څومره کتابونه د فقہ تاسو را کولاو کوي هغه کې دلته یو باس چړلې شوی دی د لاسونو باسم دی
او د بسم الله باسم دی چې دا لاسونه با د اودس په شروع کې انځي که د استنجا نه مخکې به انځي یو بسم الله با د اودس په شروع کې وي که د استنجا نه به مخکې وي دا مسله ده پوه نه شئ تاسو صحیح شو نو دا ځان سره زده کوي ها چې بسم الله یو خو یو سړی دی چې جامې لري کړي که نه بیا به په خولې باندې بسم الله نه وایي بس ختمه خو زمونږ خلک عام طور چې استنجا ته کینی نو لاس ماس نه انځي استنجا ته به ډایرکټ کینی نو طریقه دا ده چې د استنجا نه مخکې به هم لاس انځې ځکه چې ته پې ځان صفا کوې او د اودس نه مخکې به هم څه کوې پوه نه شوي تاسو پکې ټولو کتابونو لیکلي دي بس خبرو پکې نشته ويغسلهما قبل الاستنجاء وبعد الاستنجاء وهو الصحيح اصل مسله هم دا ده چې قبل الاستنجاء هم لاسونه انځي او په لوټه خو ته ځان صفا کې په لاس خو ځان نه صفا کې کوم ځای کې په اوبو ځان صفا کې سمانه نو اوبو کې ته لاس استعماله کې نه استعماله او دس خو په لوټه نه دی کنه دا او دس نمخ کې چې دا دی نو ته به دا ټول ارڅ په سین دی په دې دوانو لاسونو ناول خو ته دا دوانو څنګه پاک کنه ما هر حال مخ کې دی صحیح شو دا دغه مسله ختمه شو ها څه شی دی د لاسونو انځلو مسله څه شو دلته د صرف یو مسله ذکر کړی دا چې کله سړی د خوب پاسي څه شي الکه کې یو سړی ټول ورځ بس کرکټو کې بیا ورشي او لوبیو کې بیا ورشي ودس کوي نو ته خو خوب نه کړي نو ته باندې ولې لاسونه انځل سنت طریقه نه ده دا سوال دی نو تاسو به وایئ چې دا قید اتفاقی دی دا د خوب قید پکې څه دی وایي که نه اتفاقی زم نه پیژنئ ستړی شوم درته هر ځلې په قرآن کې درته درې مثالونه ښیم تاسو ته نه دی یاد هاي اتفاقی عام طور د خلکو لاس چې ګندکیږي او د ته پته نه لګي دا عام طور په خوب کې کیږي په ویښه باندې سړي ته خپل لاسونو پته لګي عام طور ورنه چې لاس ګنده وي وینځي به چې پای کې نو بس پاکته یا به مستحب وي لاس انځل او یا به واجب شي در باندې چې پلیتی نو دا اتفاقی قید دی اتفاقی دا معنا چې د دې سره د چوخکل مراد نه دی لکه مونږ ویل هغه پرکټې جنې چې ستا په پرورش کې اوسېږي اپته حرامه ده قرآن وایي نو کومه جنې چې ماماګانو سره اوسېږي اته ته حلاله ده نو دا اتفاقی قید دی عام طور جنې مور سره اوسېږي عام طور لاس په خوب کې ګنده شي پته وته نه لګي اتفاقی قید دی احترازي به نه وي چې په ویښه به لاس انځل نه وي احترازي نه دی صحیح شو دلته عبارت کې وي اذا استيقظ المتوضئ چې بیدار شي متوضئ او دس کون کې نو دغه او دس نه کړو اوس نو دس وای په خو برا پاسې دو دس کون کې وته وي چې یو سیس ته نږدې شي نو دغه حکم یې ښا لکه نبی علیہ السلام وی مړو ته تلقین کوي د لا اله الا الله سوې نبی علیہ السلام لقنوا موتاکم نو څه معنا ده دی بریلیانو ته دغه معنا غسته ده چې قبر ته کله خخ کې کنه نو بیا بول आवाज ورکړي چې بچي ویښ شاوس په فرشته راځي بریلیانو ته دا معنا واغسته او زمونږ فقه حنفي کې د اتمه سره معتبر سره ده دا زما کتاب کې چې دا زما لاس کې کتاب ده دی وای د دې لقنو موتاکم نه مراد ده چې مرګ ترانی دې شوی ده څوک څه ده مړ نه چې مرګ د څه شوی ده ځن کدن کې وته وای چې لا اله الا الله په مزه مزه ورته وای مخ کې ځای وتسمیه الله دغه مرګ ته نږدې ده نو څه وته وای مړ وته وای نو چې ودس کولو ته نږدې ده نو څه وته وای متوضئ وته وای بل مخ کې راځي وتسمیه الله تعالی بسم الله به د ودس په شروع کې یو دا چې بسم الله به کوم بسم الله وای نو عام طور فقهاوی چې بسم الله العظیم والحمد لله علی دین الاسلام عام فقها دا وای بسم الله العظیم
والحمدلله علی دین او دام ویل شي چې بسم الله الرحمن الرحیم هیڅ اشکال پکې نشته او دا سنت ته بسم الله ویل څه دي دا موږ ویل او صاحب د هدايه چې زمونږه په متونو کې معتبر متن ده او چې بسم الله سنتو کې راځي یا مستحبو کې راځي بسم الله څه کې راځي مستحباتو کې راځي او دا صحیح ده او بسم الله وکړو نو دا جوهرۃ النیر والا وی صاحب د جوهری وی فقبل الاستنجاء وبعده وهو الصحيح بسم الله بده استنجاء نم مخکوي او د دس نم سره خو بدا غيو نقطه پکې دا چې لکه یو ځلې د جامع لري کړي نو بیا په خلی باندې نه وي صحیح شو والسواکو مسواک چې دا سنت مؤکد ده ها مسواک سره هدايه مولادی ته مستحب ویلي دي او کله به مسواک دیکھم زمونږ د امام شافعي په اختلاف ده کنه او چې منځ ته درېږي نو مسواک کوا مونږ 14 کینو څه کوا مسواک کوا صحیح شو د دې وجنا زمونږ د دې د مذهب فائدہ پس کې روزي چې یو سړی د ماسپخین منځ ته 10 کوي او مسواک کوي احادیثو کې راځي د مسواک سره یو مونږ چره نو دا یو پاویا باندې قبليږي اگر چې په دا حدیث باندې فتح القدیر مولا او ګد باس کړي ضعیف ته بہرحال نو کچا د ماسپخین منځ 10 کې سوکو مسواکو کو او د ماسپخین منځ په کو د مازیګر منځ په کو د ماخام منځ په کو نو زمون په مذهب کې د درې واړه منځونه د مسواک سره شو او د امام شافعي په پنځ باندې دا منځونه د سره نه شو دا ماسپخین والے دي زګه چې 10 منځ بس عمدک کې ته مسواک کړي یا لګ مخ کې یا لګ خو غبل منځ ته به مسواک نه دی صحیح شو طالب جان والمزمزه ها پوښ په دې معنی والسواک ته مسواک کې یو د درې ټکی ځان سره زده کوي یو په کې د زده کوي عام طور دي کتابونو کې دي چې کم از کم یو لیش چې وي څه شي کم از کم څه وي او چې دومره نریم نه وي کنه چې لکه کم از کم دا انسان د خپل کچه کوي چې دومره کم از کم څه وي دا هر انسان خپل کچه کوي عمر ډبل خو چې سي پوه نه شوي او بل دا چې د دې باره کې بلاړي را حدیث دي چې نبی اسلام چې نو کور ته برانه نه وته کور نه بوته د خوب نه پاسې دو بس مسواک کې بلګي او اکثر به مسواک کولو نبی اسلام بهرحال مسواک چې نو دا بعضي فقهاو چې نو اسانه کړی دا بعضي فقهاو په کې تاکیدات لګولې دي چې لکه درې ځلې به مسواک کې او درې ځلې به سره خلی توبه چې او اول به خي طرف کې بارا او بیا ګس طرف کې بارا بیا خي طرف لاندې بیا ګس طرف لاندې او درې ځلې به ټول خلی کې او په غاښونو باندې به په ګډوالي باندې نه کې مسواک په غاښونو باندې په پلنوالي باندې کې او په جبه باندې په پلنوالي نه په ګډوالي باندې وکي دا یو تفصیلی پکې کړه والمزمزه والاستنشاق والمزمزه والاستنشاق مزمزه وی خلی کې وباچول او استنشاق څه ته وی پوزه کې وباچول دا سنت مؤکد دي زموږ په مذهب کې صحیح شو طالب جان امام شافعي سے د څه وی چې درې لپه براواله لګي وخلی ته لګي پوزه لګي خلی لګي پوزه بس زموږ مذهب کې د هر یو د پاره خلی د پاره درې لپه دی او د پوزه د پاره بیل څه دي دا حدیث پرانا کې دا ثابت دي صحیح شو طالب جان ها او بل دانی د خلی او د پوزي په صفای کې به مبالغه کې سبب کې مبالغه دی ته وی طالب جان چې لکه یو خدا دې کنه چې خلی ته فقط وبورسه نو مبالغه دا چې مړې ته مر سره څه پورا سوا او یو دا چې د پوزي د پستۍ سره صرف لوند کې یو دا چې د سختي سره مر سره ورسه صحیح شو مبالغه سوا د روزي د میاشتې نه روزه کې مبالغه مکوا روزه کې څه مکوا مبالغه مکوا صحیح شو طالب جان مخ کې ځای ومسح الاذنين د غوګونو بسکه مسبکه د غوګونو بسکه
د غوګونو بس کې مسبه کې دا سنت مؤکد ده د غوږ دن نو بار دوانو مسده او دا غي طریقه دا ده چې ګوري دا د سر مسه چې دا رستو برازین اوس نه تاسو ماته ګوري ښا بس بیا زنه شم ویل نو زه مچ ادوانه خبره په یو ځای باندې ختمه کړ ما ته ګوري تاسو زمون کتابونو کې د احادیث پرانا کې دوه طریقو سره مسره راغلی دا یو د سي لاسونه د لوند کنه بس هم لاسونه نه دي لاسونه راواخلا دا دوه دې کې بچکه بچکه کنه دا لاسونه اوس په سر باندې خټټ کېده بس د سې دې کې خو او روانه کده سي ویره سوا بس ختمه مسه څه او دا ګوت روانه دا په دنه وخت کې ودی ته سبابه وای دې ته به هم وای دی باندې بره وخت صفاګه صحیح شو طالب جان یو طریقه شو دویمه جواب کومه طریقه ده عام طور چې کوم خلک کوي تاسو به کتلی کنه وې دا درې ګوتی نه دا درې دا به سه سر د پاسه کې دی روانه به کې روانه نکړي دا تلې تا سره بچته کې خیال دي دا به د سره والی د سه به کې وې شي کنه خدا په لري نه آسان ده بس دا ټول لاس کېو بس ورته سره سره کنه سم د سې او د سې راځي او دوه شته حدیثو کې شته نو څه اشکال پکې نشته زمونږ دلته مثلا مسح الاذنين ده څه مثلا ده مسح الاذنين چې دا ګوته چې دا دنه غوږ او دا د بار غوږ د پاره مخکې ځي وتخليل اللحيه والاصابع د ګيري خلال چې دینو دا مستحب ده پنځ د طرفین باندې طرفین چاته وي شابه امام ابو یوسف امام ابو حنیفه چې دا د استاده طرف ته امام محمد چې دا د شاګرده طرف ته طرفین امام ابو یوسف سے وایي چې دا د ګری خلال چې ده او دا سنت ته صحیح شو ها د ګری خلال به څنګه کیږي الله دې طرف نه بار طرف ته الله دې طرف نه دا الله چې کله درې ځلې وینځي د ګری مسله او تاسو معلومه ده کنه د ګری مسله دا د طالب جان کچرته مخ په ښکارېدو نو بیا د ګری انزل چې دی کنه دا کومه ګیره چې د مخ سره برابر ده او دا ګیره وا خفیفه نو بیا بالکل دقه اختی انزل پتا باندې به سدي چې دا کوم د دې د پاسه دي د مخ ته پاسه دا فرض دی پتا باندې وای نه شوي او کوم چې ځوړن وخت دي نو د انزل پتا فرض نه دي صحیح شو طالب جان د دې مثال څه دی لکه روزه د روزو لاندې د لوندل فرض دي کنه دي صحیح شو نو کله یو سړی غونې روزي چې هغه رافته نه ایتناستي او کمایي نو بس هغه صرف دا وختل وندي کلن دې په کېونی ځای کې پاتې کیږي صحیح شو نو خدای دې حکم د ګيري حکم د روزو او حکم د بریتو هم د کټول یو شی دی صحیح شو او د ګوتو خلال ما تاسو خو دو د ګوتو خلال عام طور شبکه دیتا وای روایتو کې شبکه لفظ کتابونو کې زمونږه ښا پوښ په دې معنی او تکرار الغسل الى الثلاث او درې ځلې انزل اندامونه سوسوزل الګا مستحبات په به وایي ځه صحیح شو صحبات نه شو اې د ست مسخو دغه کې ده کنه اخرجتو ده کنه بدا مستحبات په بیا شي حضرت ټیم ختم دی مستحبات سره یو بل با